زندگی تیرېده چې دا نبی علیه السلام مبارک د 8 کالو شو نو عبدالمطلب نیکه وفات شو. توجه شته جملې ته. نبی علیه السلام مبارک وي چې د 8 کالو شم او د عبدالمطلب سره لږ مانوسه شم، لږه مینه مې ورسره شوه، ګرځېدم منډې به مې ورپسې والې، په اوږو باندې به یې ګرځولم، بلکې یو پیره زه شیطان چته په مخه کړی وم. توجه شته دې جملې ته. شیطان چته په مخه کړی وم، چته دریاب ته یې غورځولم. نو د عبدالمطلب د بیت الله نه تاوېده او ژړلې چې زوی مې چا بوتلی دی، نوسې مې پته نشته چې چېرته تللی دی. دې کې زه په اوښه را روان وم، جبریل لاغې او زه یې په اوښه باندې سور کړم. توجه شته. ځکه انتظام یې الله کو، پرورش یې الله کو. نو چې شیطان په مخه کړی و چته یې روکو، نو جبریل بره نه راغی. ما وویې که نه مې داسې څوک لیدلی څوک ده به داسې راشي چې د چا خادم جبریل استاد الله شي. خادم جبریل علیه السلام. او تاسو ته پته شته جبریل په سید الملائکه باندې یادېږي او جبریل له الله دومره قوت ورکړی دی. الله جبریل علیه السلام له 600 وزرې ورکړي دي او د یوې وزرې یوه سوکه چې د دنیا ته اړامه کړي نو په بله به یې الټه کړي، دومره خدای زور ورکړی دی. نو داسې شخصیت او داسې قوت او داسې ذات زما د محبوب دپاره غلام ګرځولی دی. نو و جبریل لاغې زه اوچت کړم وزرو کې، په اوښې سور کړم او اوښلې مکې ته مخه کړه. هغه اوښې مکې ته منډې والې. هغه وخت کې دا دیوالونه نو، مکه او بیت الله او کعبه به د لرې نه ښکارېده. وی عبدالمطلب چې زه ولیدم چې په اوښه سور یم، طواف یې په ځای پرېښوده، رامنډه یې کړه، د اوښې نه یې راکوز کړم، په مخونو او په تندي باندې یې ښکلولم، په اوږه یې سور کړم او را روان یې کړم. وایي نوسې مې راغی. نو یې ورسره عادي شومه، جړل به مې ورپسې چې به نو خفه به ومه. نو چې ورسره په 2 کالو کې اموخته شم، ښه ورسره مانوس شم، نو رانه وفات شو. هغه وخت م راته یاد شي چې زما نیکه زما نه مړ شو، نو د هغه جنازې په کټ پسې ما شاته شاته منډې والې. هغه زندګي م راته یاده ده او جړل. دا وخت هم خدای ما ته ښولی دی، دا وخت هم راته خدای ښولی دی چې د مور په قبر مې جړل، دا وخت هم راته خدای وښو چې د نیکه په کټ پسې مې منډې والې. دا وخت مې ولیدم، هغه مې ډېر وجړل. وایي د نیکه مې وصیت اخیستی و ابو طالب نه چې دا بچی تا ته حواله دی او د ده به ته پرورش کې. د 8 کالو یې تره ته حواله کړم، زندګي به تېرېده چې 12 سال ایج ته ورسېدم. نو دا تره مې رانته په سفر، نو زه پسې داسې بار ورووتم چې بار مې ورمنډې والې. ما ته یې ویل واره ته را سره مه ځه، ته مه ځه، ته لا ماشوم یې. نبي علیه السلام مبارک وي زما دا چهره چې وه، زه وایم دا چهره د نبوت، دا بالکل سکرین و د امت دپاره. ډایرکټ به درته صفا پکې هر څه ښکارېدل، سکرین به درته لګېدلی و چې محبوب زړه مې خفه دی که خوشحاله دی. نو ما ته د نبی علیه السلام مبارک چهره کې د غم تاثرات محسوس شو. نو وی را روان مې که ځان سره، ما وی راځه بچیه. نو را روان مې که لار کې یو راهب مخې له راغی. هغه راهب بحیرای نامه وه، دی به د غار نه بار نه راوته، لیکن په میاشت کې به یو پیره بار راوته. صدی به معلوموله چې یو صدی به داسې راځي چې قافله به د مکې نه راځي، یو نوجوان به پکې راځي، 12 سال عمر به محمد به نامي، هغه قافله به دلته پړو اچي. وی دغه باندې دا راهب بار راووت. نو د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ته ابو طالب وی چې بد کتل. ما وی چې دا ولې ورته بد ګوري، دا ولې ورته بد ګوري؟ ما ته وی د ده څه نامه ده؟ ما ورته وی محمد. وی پلار یې څوک دی؟ ما ته وی چې زه. ابو طالب توجه شته دې جملې ته؟ اواز رانغی. ما وی چې زه پلار یم. ما ته وی دروغ وی. ما وی اعلانونه به مخکې کېدل، دروغ وی. هغه وخت کې موبایل یې نه وی، انټرنیټ یې نه وی محترم، یوټیوب او ټیک ټاک یې نه وی چې پته به لګېده. کال نو چې مخکې ورته کړی چې پلار یې مړ دی. وی دا دروغ دی. که د ده محمد نام یو د ده دا چهره چې څنګه ده، نو د ده د پلار به عبدالله نام یو مړ به او مور به یې مړی. ابو طالب وی حیران شو. ما وی چې ده باندې وحی راځي که؟ ما ته کتابونه وښول صفحې چې دا دغه دی. ما ته وی چې څنګه دې معلوم کړ چې پلار به یې مړي او عبدالله به یې نامئ؟ ما ته وی زموږ کتابونو کې وګوره
چې یو نوجوان به راځي داسې چهره به وي ما وی چهره د نبي علیه السلام به ویمه چې څنګه وه چهره مبارکه پوز او سترګې او شونډې مبارکې زنه مبارکه تندې مبارک غوږونه مبارک مرۍ مبارکه او سینه مبارکه ګیډه مبارکه نامه پنډې مبارکې ګوتې مبارکې بندونه مبارک مړوندونه مبارک مټې مبارکې په نمبر درته وایم ان شاء الله الرحمن نم دې اورېدلې د مولیانو نه وایي ما ته دغه سیرت معلوم شو چې دا هغه بنده دی ما ته وی څنګه دې معلوم کړ ما ته وی که ستاسو خیال تاسو چې راتلې نو په قافله کې یوه ټاکۍ وه د نور چې سوري پې باندې و بعینه ته به د اسمان نه پې چا چترۍ نیولې وه په دې محمد دا تاسو ته پته ونه لګېده موږ ورته چې او دا شی خو شته ها وی توجه غواړم بله جمله ویم وی تاسو ګوره بله نښه درته ښیم او د ده په برکت تاسو ټولو قافلې له روټیم کو وی بله نښې درته ښیم دا نبی علیه السلام مبارک اوښان بوتلي وو اوبه خورله چې واپس راغی اوښې د مهار نه نیولې نو یوه ونه وه دغلته ټول خلک ترې ناست وو د سوري ځای نو هغه طرف ته سوري و نو دا ټول خلک هغه سوري ته قافله ناسته وه ځای پکې نو سوري ته نو نبی علیه السلام مبارک د ونې دې بل طرف ته کېناسته راهب ورته وایي تماشه ورته کوي چې کله نبی علیه السلام مبارک هلته کېناسته جلوه افروز شو نو د ونې هغه سرانګه دې بل طرف ته راکږه شوه سوري راوړه سبحان الله ووایي قافله په ډاګه پاتې شوه په هغې لور شه سوري دې بل طرف ته راوړېده حیران شو وی قسم دې قربان شم وی کمالات خو مونږ لیدلي خو تا راته ډېر په ګوته کړل وی هغه راته یو جمله وویله چې دې بوزه دې شام ته مه بوزه دې به څوک حلال کي معاذ الله دې مه بوزه شام ته خلک انتظار کوي د ده د مرګ ابو طالب وی ویرېدم ځکه کمالات راته دې راهب وښول او دې راهب ته څنګه پته وه چې د ده پلار مړ دی او عبدالله یې نامه ده د مورې آمنه نامه ده هغه به مړی وی پته ولګېده چې د ده خبرو کې سچایي ده دې مې واپس که د قافلې نه شام ته مې بولته دغه راهب وی دغه ټایم کې یو 3 افراد راله اواز یې وکړه چې داسې د 12 سال عمر کې نوجوان محمد خو به تا نه لیدلې کاهنانو رالیږلي نو دا بحیره وی زه ورته په خندا شو چې ولې وی چې هغه له به الله نبوت ورکوي د مخکې نه وله کیسه اوارو نو راهب وی ورته په خندا شو چې ته په خپله د خولې نه وې چې هغه ته به نبوت میلاویږي نو چې چا ته نبوت الله ورکوي او تا ته راهبانو کتابونو کې ویلي دي نو ته د هغه ویښته هم نشي ازارولی مازغه هم خراب نه دي نو هغه درې په دې باندې مطمئن کړه چې او دا خبره هم صحیح ده چې الله به نبوت ورکوي دا لیکلي شوي دي نو د هغه ویښته هم نه ازارېږي درې واړه واپس وتښتېدل محترم سلام